ګورئ جی بسم الله الرحمن الرحیم. اوس لا کوم ځای و پوه شئ ضرورتاً هما نوعان متباینان من ادراک سو ضرورتاً دا دوانه نوع متباینی د چانه ضرورتاً قلم راکړ. اوس کلام دی زمونږ په دې لفظ د ضرورت کې چې لفظ د ضرورت دا څه معنا لري. یو ضرورت په معنا د چا باندې د وجوب باندې دی، موږ دا شی ضروری دی. ها الضرورات تبيح المحظورات تق ضرورت کنه ضرورت هغه ته چې ما الله مخلص منه. ضرورت څه ته وایي؟ خپل ضرورت لغوي معنا څه ما مخلص منه. ها اصل کې کنه د ضرورت کې سو فا کلمه سوق ده او ضرورت کې فا کلمه سوق ده. ها ضاد نه او عین کلمه سوق ده او لام کلمه سوق ده. اوري تکشو او دا ضرر هم د دې نه ده، دا استقرار هم د دې نه ده. استقرار څه ته وایي؟ استقرار یې انسان ته خلاصې دی نشي ته ضرورت ولې پس د کم شي نه چې کم دی نو اوري او دا استقرار څه ته وایي؟ مجبوري ته نه وایي. استقرار څه ته وایي؟ انسان څه نشي مجبوري دی نه دا کار چې کوم دین زما خلاصې نشته حالت د استقرار دی. خو شو کې نو د دې اصل کې ضاد را دی ته وایي. نو دا ضرورت څه ته وایي؟ ها چې دا غینه مستخلاصې نه دې نو څومره واجبات دي دا ټول به دي راشي دا غینه خلاصې ته نو موږ ځان رسول شي چې زه به مونږ نه کوم مګر چې یا چې کم دی نو څوک هغه یا ادا کې په دې به خلاص شي یا چې څوک درنه مشکل ماسپخین موږ وکړو چې خلاص شو یا په فعل د مکلف سره تیزان ځانوزي د دې نوعدې نوزي ذمہواري نه او یا چې کم دی چې هغه څوک چې چا باندې واجب کړی دی هغه ته چې مې کوه هغه کله چې مکو چې مرشي یا چې بلوغ ته نه رسېدلی ګتا باندې دغه نه دی او یا لکه ښځه حیضان اوري نفاسا شي بیا څه بیا پې نشته او په سړي داسې حالت نه راځي صحیح شوه. اخر کوم بیا چې شیخ پاني شي نو هم چې کوم دی د هغې دپاره بیا څه دی د هغې دپاره بدل دی پوه شئ پې څه ورته وایي ته نو دا یا معنا د دې دا څه دی دا شرک کلمه وجوب او یا معنا چې کوم دی د دې بداحت ته دا د نظریت په مقابل البته په نظری نظارت په چته ونه ولا ښه ځینې مولانا د خپل نوزي بداحت او نظارت لږ نشته. دا قاضي او دا الحمدلله او دا کتابونه ته لټ پلټ کا د بداحت په مقابله کې نظارت چرته ځان دی سره اصل کې دا د لغت سره به ځان سره په لغت کتاب ساتي چې کوم ځای چې راشي اوس دې لفظ ضرورت ته به کوشي نه زه به کې دې مته ستاسو کتاب خپل او کنسره مې ها المصباح المنیر هغه چې هغه ډېر زیات تفصیلي نه دی خو چې د سنې باس کړل نو ګټې په تشکل دي ګټې په شد دومره باس کوي که نه چې د هغې کونې ته کوزېږي زمون نامي سي ماته ویل که نه پوه شو ځان په خبره باندې پوه دا څه شی شو نو یو دا معنا شو دا معنا شو ستا نه تپوس کوم د دې معنا یا وجوب دی بیا خو د بداحت نه شو دا امر چې دی دا ثبوت د چا د متباینان د نوع د هماله د تباین دا څه دی دا ضروری دی دا څه دی دا واجب دی. بیا دا مسله پر نظری پاتې شوه او نظری له خلک دلیل وایي ښه نو مد چې دا دې پر څه دلیل دی نوعان متباین دا دې پر څه دلیل دی دلیل به اوس وایو او یا معنا څه ده د دې بداحت ته چې بداحت معنا شوه نو بیا خو دلیل د ضرورت نه شو خو بیا هم بدیهی په دوه قسمه دی یو بدیهی خفی دی او یو څه دی جلی دی. چونکې دا بدیهی خفی دی او په هغې باندې خلک تنبیه وایي چې کله بدیهی جلی وي نو بیا په تنبیه هم څوک نه وایي. بدیهی یو هغه دی محتاج د تنبیه ته چې مخاطب رایخ کړي نظر خو نه دلیل نشته او شکل د تنبیه هم د دلیل ښه صغرا کبرا خبره خلک ورته څه وایي چې مدعای بدیهی خفی وه بیا ورته خلک څه وایي تنبیه وایي
او چې مدعای نظری وا بیا ته خلک دلیل و بیا وسوي وجي کداشي اورې کنه بیا وی چې دا داوود بداحت په مقام د چا کې هم اختلاف دی پکې هم داوود بداحت کې سکه ها داوود چا کې ونو د مقام د اختلاف کې خلک داوود بداحت کې چې ستاسو خبره دومره رد ده ابل ته وي چې دا بالکل د بدیهیات نه صدا خلاف ته دا خو زور ورکول شو کنه دا خبره ده خو په دې ټیم کې به دلیل وې څه به چې بداحت داوا تا وکړه خو تا ته خفیده نو خفیده د تنبیه ته په شکل د چا د دلیل اوس راشي هغه دلیل او یا تنبیه هغه څه ده لانهما دا درانه چي دي د دې لپاره لانهما لوازم مختلفه د دې په لوازم سری مختلفه وكل امرين هر هغه دو امره وكل امرين چې هغه لپاره سي لهما لوازم مختلفه چې هغه لپاره لوازم سي مختلفان هغه سي مختلفي فالتصور والتصديق مختلفان كل متباينان دي وایا د دې پر لوازم مختلفه شته او هغه دوا شونه چې دا غي پر لوازم مختلفي هغه مختلفاني نو پس تصور تصدیق شو مختلفان شو صغرا کبرا مخه بیا ما څنګه به لانهما دا درجه لهما لوازم مختلفه مختلفه او هر هغه چې کوم دینه چې شارح ته کوم غره غلط لیکل کما او تاسو په پوهیږئ ښا ای پر لوازم سری مختلفه دي او هغه څوک چې د غیر پر لوازم سي مختلفه هغه مختلفي نو پس دا دونه سي پوهشه د لوازم مختلفه او غیر مختلفه دا بعد شو نو فهما مختلفه دی نتیجه شو وجه دا دلیل د صغرا وایا دلیل د چا صغرا وځکه چې د اول د لوازم د تصورنا عمومي متعلق دي سره او د لوازم د تصدیق نه خصوصي متعلق دي د دې متعلق څوک دی صرف نسبت ته خبري او دا غي ته متعلق څوک دی او دغه یو خبره چې کوم د تاسو کندهشته کنده کوله کو د قزه دغه ځای کوله کوم ما پسې مندور ما کو په دغه د دې پر چې کوم دی لوازم سری مختلف دي اوره دا ګوره د صغرا کبرا نه د دین نه را لګوره د مټول د کتابونو مټول چې کړي دي د صغرا کبرا سمونه جوړي ما به په خپل ځان جوړ کړل خو څنګه اوره کنه اوس دا صغرا چې د صغرا کومه ودا دې پر لوازم انما قلنا لهما لوازم مختلفه اذ اللازم مع خصوص المتعلق ومع التصور عمومه څه بس معنی لازم مختلفه ولې ها د لوازم د لازم مع تصدیق خصوص د متعلق ده او لازم مع تصور سره بیا په دې حاشیه کې 7 نمبر کې دی وي وکذا دغه کذا زما غرض اللازم مع التصديق وعدم حصوله بالتصور كذا اللازم مع عدم حصوله بالتصور ومع التصور عدم حصوله بالتصديق هي تصور د لازم د تصور سره عدم حصول لازم د تصدیق سره عدم حصول بالتصور ده او لازم د تصدیق سره عدم حصول بالتصور ده پوښې په نو ځکه اسې د دې پر لوازم دي لوازم جمع نه نو دا یو لازم د ذکر کو یو مې دې نه مرګره کو د حاشیه ستنه حاشیه د جانا ستنه څه مې ده وي عدم حصول د تصدیق بالتصور شل تصورات تصدیق ته ترسول شي د کاذب د تصور صحیح تصور یو کاذب د تصدیق کنه نو تصور تعالی د تصدیق حصول په تصور سره کیږي او کنه نو د سره لازم عدم حصول بالتصور ده تصدیق سره او د تصور سره لازم عدم حصول سره بالتصدیق ده کنه والا نو دا لوازم چې کوي عقل د جمع پوښې په ان په منطق کې دوه دي لہذا دوه جوړ ښه نو دا صغرا مثال ده او هر هغه دو امره چې دا غیر لوازم مختلفي هغه مختلفان ولی کچرتا لوازم مختلف شي او ملزوم شي واحد شي لا واحد شي لا مختلف د دې لوازم مختلف شي
او د هر لازم جدا جدا ملزوم نشي بلکې شی واحد چې کوم دی هغه واحد شي هغه د ملزوم شي زستانه ته پوس کوم دا یو لازم چې راشي نو دا بل ملزوم وسره وای کنه وای دا بل لازم وسره وای کنه وای نو کو دا بل لازم وای نه وای ما نو بیا بل لازم پاتې نشو او تا ویل چې دام لازم دی هغه لازم دی او که هغه وسره هم وای څه شي نو بیا ملزوم مختلف نشو ملزوم څه شو ځکه د صدق د دوانو په محل واحده کې رانه څه شي او د دې وجنه ځان پوهه چې سي لوازم مختلفي نو ملزوم به مختلفي نو لوازم بیا مختلف نشو څنګه به ګوره که د لوازم اختلاف مني پلار به د ملزوم اختلاف مني ولې که دا یو لازم چې راشي دا بل لازم د وجود من قائله کنه قائله کوي څه کنه وي جو فلم يبقى اللازم ځکه چې ملزوم راغله وغنشتي لازم پاتې شو او کوسه وي نو د لوازم مختلف شو په صدق چې په دې یو ځای کې دوه رالو دا مختلف شو په صدق او تا مختلف نه ویلي نو داغو د اختلاف د بقا لپاره دا ضروري دی چې ملزوم دیم څه شي مختلف شي یا به دا دویم وې یا به نه وې که دا دویم څه نه وې لور نه وې نو څو دغه دویم لازم پاتې شو لازم څه ته وایي ما يمتنع انفكاك عن الشيء او هغه شی راغله دین شته نو د ممتنع انفكاك شو که جایز انفكاك شو چې نشته خو انفكاك راغی کنه او که څنګه وې او کو وی نو تاخو لوازم مختلفه دا مختلف في صدق شو دوانه په قد اجتمعا في محل واحد نو خامخا د دې د خبرې د تصدیق د پاره به تو قول کې په اختلاف د چا د ملزوم باندې هم نو دې د پر لوازم مختلف دي صغرا کبرا سبب نتیجه سبب دا دلیل شو که هغه د وجوب معنا کته ضرورت معنا وجوب کړو جو بیا خو د بداهت داوا نه و دلیل شو او که داغي معنا په بداهت سره کړو او خو لکه کم بدیو سوال تا کړو چې په مقام د اختلاف د چا کې اختلاف کې نزاع کې څوک داوا د بداهت کوي وای جی الا بداهت کوم چې بداهت کم وي هغه چې بداهت بدیش جلی وي دا کم بدی دی خفي دی او خفي چې کم دی پټي نو یي بدی او بدی کې ډېر رد چې کم دی ډېر سر رد بلیغ په خپل دشمن باندې چې د بدیهات نه ته په دې شي اخته پوه چې د بدیهات انکار کوي وایي په او دلیل وایم او خفي شي خو هغه دی کنه نو دلیل دی په وي نو خو دې دلیل ته به دلیل نه تنبیه به وته څه وته دلیل دا شو مثلا که یو خبره کوم ستا تقریب تام نه دی ستا تقریب رانوا ستا تقریب څه نه دی تقریب غیر تام اتمام التقریب عبارت ته د سوق الدلیل على وجه يستلزم المدعانه تمام التقریب څه ته وایي ستا تقریب تام نه دی او کون التقریب تامن عبارت ته و د چی نه د سوق د دلیل نه على وجه په دې طریقې سره دلیل لوړل چې مستلزم مدعانه را ستوي تمام التقريب يكون التقريب تاما عبارته وذجشنا ده سوق الدليلنا على وزن سو يستلزم المدعى جي استاد التقريب خو تام نه ده ولي استاد الدليل ما ته دومره ثابت کړه کنه چې اختلاف د لوازم مختلف ته اختلاف د ملزومات غره نو ملزومات جدا شو اختلاف ملزومات دا مختلف شو چا څوک دی تصور او تصدیق دی بل نه شو تصور او تصدیق مختلفتون شو مختلفان شو دا ثابت کړه او زما چې کوم دی اختلاف نوعي تا نوعان ویلو نو ستا مدعا خاصه ده ستا مدعا سره او دلیل چې کوم دی هغه څه دی مطلق اختلاف ثابت کو ځکه مطلق اختلاف مختلفان وي نو اختلافا مختلفان اختلافا شخصيا مختلفان اختلافا صنفيا مختلفان اختلافا نوعيا تا مختلفان اللي كانوا نو شخصين كده شيء صنفين كده شيء نوعين كده شيء او ستا مدعا سوا نو ستا دلیل ثابت کړو مطلق شيء اختلاف او زمونږه مدعا سوا نو یو هم دی او ډب د کوم ځکیږي ماره دې دلیل راوړه چې اختلاف نوعي ثابت کی
اختلاف سو او کوم شی چې تا راوړ هغه اختلاف ثابت کو خو اختلاف سو مطلق اختلاف ثابت کو جایز ده وجود د عام په ضمن د اختلاف شخصي کې جایز ده وجود د اختلاف په ضمن د اختلاف چا کې صنفي کې او دا کار تعالی اندر کې دا کار تعالی یاد ساته همیشه چې دعوه عامه او دلیل یو خاص شی ثابت کی دا تقریب تام نه دا ځکه دا دلیل سوق دی وکړو خو په دې وجه نه دی چې مستلزم شي مدعا لره ځکه مدعا ستا خاصه ده کې دې شي دغه عام دی په ضمن د امرین او اخرین کې متحققي په دې شخصي کې او په دې صنفي کې د متحققي وایي کنه پوي وې دومره مقلات وایي چې په دې نه پوي دا نو تاسو به اوس راشي وایي چې دا دلیل وي کنه په خپل اختلاف نه وي راغی څنګه اختلاف شخصي او صنفي کې دی نشي ولی چې وزلې وې کنه چې اختلاف راغی نو بس دا منحصر دی بچا کې په نوې کې ولی تا لفظ د مختلفانو ویلي اختلاف دوه قسمه نورم شته صنفي او بل څه شي وایي چې هغه دلته ممکن ده تا ته پته نه ده چې د تصور اورې لاندې سلیل قسم دي او هر قسم بیا څه ده هر قسم بیا په ډیرو صادق ده ځکه یو بګي تصور د امر واحد نو دا یو قسم وکړ او تصور د امر واحد تصور زیدن تصور عمرن تصور بکرن هغه په لکونو شنو صادق ده کنه نو دا اختلاف دا اختلاف شخصي ده ځکه د شخص د لپاره افرادي او د دغه د هر یو قسم د لپاره افراد دي د هر قسم د لپاره سړي افراد دي او چې شخص لپاره افرادي دا د زید افراد مندلي په کوم کتاب کې دا راغلي پوهیږي په چې د شخص لپاره دی بیا افرادي نو شخصي خو نشي کېدای وایي دا خیر دا خو د کار کو خو صنفي دي شي کنه وایي صنفي نشي کېدای کچرته یا لول صنفي وبېجنه صنفي فرد صنفي دی دوی چې کوم کلی مقید کې په قید اساس چې یو شی مقید کې په کلی ارزي سره څه سره لکه دا کوه ما ته ګوره الانسان دا خو نه اله کنه خو دا دوه فرد دي یو چې کوم د انسان چې کوم د روميون او بل انسان چې کوم د سو حبشي دا لکه مشهور مثال موږ دا پېښ کوو کنه دا سپین دی او دا تور دی رومیان سپین او حبشان سي نو دا صنف دی نو دا یې چل کړل دا انسان څه شي دا مقید کو په قید سره او دا قید کلی هم دی او څه دی عارضی هم دی ځکه دا رومیت د انسان په ذات کې داخل دی صنفي دی په ځن صنفي خو دې ته وایي کنه او یاد ساته یو صنف د بل صنف نه مختلفي نو دا چې کوم دی نو دا اختلاف اعتباري وي دا صحیح دا څه د وجنه اختلاف دی د سکونت د وجنه یو پروم کې اوسي او بل بچا کې اوسي یا د ظاهري رنگ د وجنه اچھا د وجنه رنگ د وجنه رنگ هم د امور دغه نه ده او څه شي او وطنیت هم د چا نه ده د امور د نو رومیت او نو یاد ساده دلته کوم اختلاف راغله اختلاف اعتباري ده که چرته دلته اختلاف موږ صنفي والو سو اخلو لازم بش په مابین د تصور د تصدیق کې کم تغایر سو اعتباري او هغه تصدیق چې باغې معنی پوشه په باغې معنی فوز د دهرینو بنا ده هغه من اعتباري کول دا ناجایز دي نو نه صنفي له شمونه شخصي کې دی نشي دوی د تعدد د چانه د کثرت الصدق نه پډیرو صادق ته دوی د صدق نه په کثیرینو نو دا شخصي کې دی شي شخص ته په کثیرینو صادقي او هر یو قسم د څلور قسمونو نه هغه په ډیرو صادق وګڼم مې امر واحد پر یا متعلقه په امرین پورې موږ به امر واحد پر متعلق نو امر واحد سو ایواز زید تصور د زید یا تصور د عمر تصور د بکر هغه تصور د امرینو هغه صرف تصور د زید او عمر او د بکر او د خالد مو هغه هم ډیرو او هغه د تراکیب تقییدی سمر دي او ترکیب اضافي یو دی غلام زیدین دی کو بلند دی چتا د اضافات وړک دي کتابونو ډک دي غنه په کرونو اضافات دي نو د هر تصور د هر قسم دلان دي څه دي بیا ها نو شخصي خو نشي کېدای ځکه شخص په ډیر نه صادقيږي او صنفي لازم بشي څه شي پوه شي کنه دغه زه ته زور سیدم ضرورتن دغه شو اوري دویم رد دی په چا په متأخر باندې داغه درې داوی وي اوله داوا چې اتحاد ذاتی دی درته کو نه اتحاد ذهن او مانوان متباینان دا نوع دي او متباین نوع دي هم مفهوما جدا دي هم چې کوم د مصداقا جدا دي په دې کې رد کو په یو داوا باندې دویمه داوا چې په دې کې څنګه دتاوي تغیر اعتباري دي سره اعتباري تغیر اعتباري چې تصور دي تصدیق کې
څه شي تصور دی په متعلق د تصدیق پورې متعلق نشو ویلې دلته پابندي ولګوله اے متأخر ته پابندي نه ولګولې دا هغه اقسام ثلاثه اربعه د تصور انکار او تخیل او وهم او چا دا ته بچا پر متعلق تاوی متعلق د تصدیق متعلق د دین شي کېږي ځکه چې لازم مشي چې شي ها اتحاد بحته وراشي ځکه ذات من یو غنل غو یو غنل او متعلق هم یو شو نو ذاتن هم یو شو اعتبارن هم یو شو نو دې نه بچ کېدو د بارے چي ویلو چې دا تصورات اربعه به قطعا متعلق بچا پرونه وي په نسبت ته خبر پرونه نو پابندي به ونه لګوله په تصور دا تصورات وګنو او بچا پر پابندي ولګوله چې متعلق د تصدیق په دې متعلق نه ځان متعلق ولا زره او باسم دی هغه څوک ول راوستي نسبت تقید راوستي نو نو پابندي په ونه لګوله ته پیرته کو نام لا هجره یا ساته په د پابندي نشي لګوله په چا پابندي چې د په د پر متعلق شي په د پر متعلق شي دا پابندي ستاپلار نشي لګوله پوهیږي به يتعلق سو بكل شيء بار چا پر متعلق کی دورت شو بچا په دویمه داوا باندې اوس په دې مسجد دوی دلته اوس دوه داوي شو ښه په هر چا پوری او یو داوي دلته وکړه يتعلق بكل شيء يتعلق سو یو داوا وکړه دویمه داوا چې کوم د په منهیه کې کړل حتی چې متعلق ده بنفسه وبنقيضه دا د دې تثبیت او د احکام د تعلق بكل شيء د پاره دا ویل چې خې مضبوط کې چې د تعلق په هر چا پوری او نفس د شی چې کوم ده اوس د سترګې ډېر صحیح نه خپل ځان نشي دی تخپل سترګې د شي دا سری دي کدا تور څنګه تور شي رانجه دی راغستو په سترګو کې وښول پوهیږي بیا چې کې د خپل سترګې چې دا څنګه شو نو څومره نږدې دي خپل ځان دی خو لیدې شي نو سره علي عین نه علي یا چاته به چې د ما سترګې تور شو کنه شو چې عین نه پوهیږي اورې کنه نو لیدې شي دا نو کله قرب معنی وي د چانه او کله سي ډېر بود معنی او نقص ډېر بعید دی د بود د وجنا چې کوم دی سو کو ډېر بعید همي نقص د شنه ډېر بعید دی بالکل ولټ دی خدای په خبر متعلق او څه شي کله قرب معنی وي د شنه پوښې به خدلته به قرب معنی دی په خپل ځان پورې متعلق دی اورې ځان په خبر نه پويږي حتی بنفسه وششه وبنفسه دا بل دعوه شو دلته موږ له دوه دعوی جوړ شو سو دعوی جوړ شو ام دوه اوله دعوه اوس اثبات د دعوی اوله کوا دا چې کوم دی په هر چا پر ول متعلق کیږي وای که چرته ګور دا دلیل جوړوم په نامه د قیاس استثنایی وځي باندې که چرته دا تصور د په صرافه العموم او په محوزه الاطلاق وي نو دا په هر چا متعلق کیږي لكن المقدم حق فالتالي شيء حق لو كان تصور في درجه شيء او صرافه العموم صرافه ومحوزه شيء اطلاقي لتعلق بكل شيء لكن المقدم حق فالتالي شيء وجد حقانيه مقدم او وجد چاوه د ملازمه هر چې د وجد حقانيه د مقدم زکه د په صرافه العموم کې دي سره پوښې په صرافه العموم کې چې کم دینو د دې وجه د په صرافه العموم کې دي چې د تقاضا نه کې د تعلق بشیء دون شیء د تعلق کوم او د بل نه کوم او هر هغه شی چې هغه د تقاضا نه کې د تعلق بشیء دون شیء نو هغه په صرافه العموم په محوزه د اطلاق کې نو او دغه شان دي د په درجه د چا کې شو دا پوښې به د دې د پاره دلیل وایا ولې د په درجه د صرافه العموم کې ده ولې لانه د سره اوري اوس مې ته وې سمې ته وې د تقاضا تعلق بشیء دون شیء نه کوي دا مقدم شو او پوښې به کو د تقاضا د تعلق بشیء دون شیء نه کوله نو د په هر چا پر متعلق کیږي لكن المقدم حق فدلت بیا قیاس سنجای وجوب او دا مقدم هو حق ته بدیهی دی اوس چې د تقاضا د شی دون شیء نه کوي پوښې به د دوستی د چا سره نشته چې بده پر متعلق مو بده پر بنه ځکه چې دا خو سره اخذ صورت شی دی چې بس کوم شي د ګورې صورت زین ترازی پوهیږي به اوس زما د صورت په زین ترازی د بنه راځي هاوري نو د تقاضا به شین دون شین کوي یره د دې کتاب تصور کوم جو د شي ګورم ته تاریخ اندې لیکل او چې تعذيب ته ګورم جو بیا باندې
د ستنې ته ګورم چې د کوي او چې د ستنې ګورم د بیا باندې کدی دیوال ته ګورم چې کوي کدی دیوال ته ګورم چې بیا باندې کدی دیوال ته ګورم چې ګورم دې ته ورته جوړای نو د ستاره د اخذ د صورت د سترګې دا څه وایي خو اړه واجو په ذهن ته بدی راځي اړه ذهن ته راځي دی خو ګورو دې ذهن ته دی خو ګورو دې ذهن ته دی خو ګورو دې ذهن ته راځي دې تعلق بشین دون شین کوي د بدی دي او هغه شی چې تعلق بشین دوشن نه کوي هغه نه مګر په ځد درجه د چا کی سره په خالص صرافت نه منه خلوص خالص عموم کی او په اطلاق محض کی اطلاق چا کی ځکه تعلق د چا سره خاص چا سره وشته چا سره یاري او دوستي خو د شته نه پوهیږي به نو دا ثابت شو څنګه ثابت شو دا مقدم وجه د ملازمه سره چې دې په درجه کې شو نو په خپل وې دا بدیهی ده سره په پار چا پر مطالعه شو هر چا پر څه ځکه صرافت العموم خو جوړېده په دې چې دې په صرافت العموم کې شو او تعلق په کل شی نشو نو بس صغرا صغرا درنه ثابت شو ښه انتظار اساسو اوس پاتې شو دا دوی مدلیله دا بنفسه او بنقیزه له متعلقي دې بار دلو دا بدل د نوز د قياس اقتراني شکل اول باندې ثابتومه لانهما دا دوه جدي د مفهومات عقليه ولدي څوک دا نفس او نقيض لانهما څوک دا نفس او نقيض دا رچان دي د مفهومات عقليه ولدي دا صوره او هر هغه شی چې د مفهومات عقليه ولدي نو باغې ور په تصور متعلق کیږي نو په دې پر څو تصور متعلق شو ولته څنګه وای صوره څه شو دا مفهومات عقليه هغه شی چې هغه سيزونه چې هغه مفهومات عقليه هغه ور په تصور متعلق کیږي پس په دې دوه پر تصور څو مفهومات عقليه ولې مفهومات عقليه دي د نفس نغي المفهوم عقلي دي ته نه وي الا ما حصل صورته في العقل نو دې تصور ته نشي کولای ولې صورت ځین تر راغی او لا تصور دا هم ځین تر راغی مفهوم عقلي څه دی ليس لأن معنى مفهوم العقلي هو صح إلا ليس إلا ما حصل صورته في العقل وصورة العقلية د نور سنة دي نه راځي سر راځي کنه مفهومات عقلية نشو او كبرى سوا هغه صورت مفهومات عقلية ونه نو هغه بسې ها هغه صورت مفهومات عقلية نو هغه بسې هغه په تصور متعلق کیږي ولکه بیا هم پر تصور متعلق نشي لا اغستا خبره مخکنی بیا خو د تقاضا د شین دون شین وکړه او تا وخت وی چې تقاضا به شین دون شین نه کوي نو څنګه په دې پر متعلق کی چې وصل دا ثابت شي مفهومات عقلي نو په نور مفهومات عقلي پر متعلق کېده او په دې پر منه متعلق کیږي بیا خو د تقاضا به شین دون د اقتضا د تقاضا وکړه د شی دون شی او تا وخت وی چې تقاضا د شی دون شی نه کوي زغرام ثابت او ګمرام ثابت نتیجه ثابت دا رچان شو پوښې به نفس او نقص هم د متعلقات رچان شو تصور نشو صغرا کبرا دي شو دا زمونږ د یورو سبق تیر شوی هدا نه دراله اساس اوس په دې دوانو باندې یو اعتراض په نفس باندې کوم په نقیض باندې کوم چا باندې کوم یو په نفس باندې کوم یو په چا باندې کوم هغه په نفس پورې نشي متعلق کېږي ځکه چې علم چې د تصور علم دی کنه دا تصور علم دی کنه په دې پورې چې تصور متعلق شو دا تصور د صفات د نفس نه دی کنه د علم نه دی او علم د صفات انضمامي او د نفس نه دی کنه او علم په تصور ته خو چې د تصور متعلق شو په تصور پورې کنه ها نو تصور خو فعل د بر د نفس ناطقه شو هغه علم د تصور شو په چا پر متعلق نو دا معلومه چې کوم دی واپس صفات د نفس نه دی تصور علم نه دی علم د صفات د نفس نه دی او علم د نفس په خپل صفاتو باندې دا څه شی دی دا خو حضوري دی او تصور تصدیق په حضور کې راځي نه ته څنګه دې تصور وای ته چې تصور متعلق کېږي ته دا تصور متعلق کېږي پارچا پورې خو علم تصور شو کنه نو حصولي نشو تصور د څه قسمونه دي نو حصولي او په خدای چې په تصور باندې علم دا علم دی په علم دی په چا او علم د صفات او نفس او علم په علم باندې دا نه مګر علم په دي دا غره حضوري دی دغه تصور تصدیق راځي شي دماغ دی خراب ها دا خو د اعتراض خو مضبوط دی دا دوی اعتراض په نقیض بر څنګه متعلق دي یو اجتماع د نقیض نشي هم لا تصور شو هم لا تصور شو دا اجتماع د نقیض نه دا اول جواب هم کوم دویم نه جواب دا اول جواب دا دی کمینه وی ګورو جی زه چې تصور متعلق کوم په تصور پورې
لاندې دا تصور چې متعلق هم بچا پورې کته په دې تصور پورې په دې تصور کې یو د مفهوم دی یو د کته سره مصداق هغه چې کوم صفت د نفس دی هغه مصداق دی او زه چې متعلق هم په دې تصور نو په دې مفهوم پورې متعلق هم سره یو صورت عقلی ذهن تراغله او صورت عقلی ذهن تراغه پوه شئ دا چې شو دا چې کوم دی یو مفهوم شو او چې کوم د دې مصداق دی کنه هغه صفات نفس نه دی دا صفات النفس نه دی پاتې شو جواب د چا چې دا په نقص باندې متعلق دی وجې ته تناقض په ځنه بیا خبره کوم تناقض دی ته وایي چې دوه کلیین په یو ځای پورې متعلق شي په یو شی باندې صادق شي لکه ما ته ګوري انسان په هم په چا صادق شي لکه زید انسان وته هم وي او لا انسان وته هم وي دا د اجتماع د غیزن شو اجتماع د غیزن سره ها د دې دوانو مصداق یو شي او دلته موږ مصداق یو دا یو بل پر متعلق کوو صرف په مفهوم پر متعلق کوو دلته اجتماع د غیزن اجتماع به اله چې په دریم ځای کې دوانه جمع شوی دومره مخلا چې په دینه بویدا دین واوړه یو بل مشهور اعتراض دی تغیر ورته اورې کنه اورې چې دا تصور په تصور پورې تعلق بالکل نه منم یا نو مخ دروانه دا د درې مروي سبق ته نو کوم څه کوه ها قیزه ته وای بس د ټول بزن کړوي پوښي زر بخلاش پسته دوري ته پاره راشه څه شو کامیاب شي دغه زما زمير نه مري تاسو لګم دا خون نه راکې چې دا چې موږ دا ویلو چې سبق کومه دي ته سبق خو د اسلاميات کېږي دا ځان خودونه متحمل نه دي وزه زکه وایم چې تل موږ ویل وړه دور وکړو هغه ته ځان رسوم نو زر ځان خلاصوم د دې نه چې سزا پروت مفهوم تور شي او خو به سیر د 15 ورځې سبق دی ټیک شو تاسو به زه وای عشان خون به چرته نه دین بخار چا تکمیل کړ دا به سرسری او هغه سو عمقو او به دا یادو ځان ته وځي کړو اوس به دې کې تا کامیاب د قوي ته پروس کړی دا هغه ویل او یو هغه انسان دی هغه د دې ځان د پروس کړی نو دل لا فائدہ ورته چې چې یو ځل ویل نو تکرار دی ٹھیک شو اوس تاسو به تاسو کلی متکرر نه دا تصور چې متعلق شو په چا پورې تصور کوي کنه نو دا کلی څه شو متکرر نه واشو دا څه شو لنډه دا تصور په تصور پورې تعلق نه منم لازم بس شي نورې کون د تصور امر اعتباري تصور به بیا اعتباري شي لکه څنګه له اعتباري کیږي ځکه چې کله تا تصور په تصور متعلق شو نو ده محمول شو بده معنی نو ته وایې چې التصور او دا کم دی دا حمل په دوه قسمه دی یو حمل اولی دی یو حمل شایع متعارفه ده کورسه کو تاسو یو بل قصه کوم دا جزئی نه دی جزئی په کلی باندې کلی دا محمول دی په کلی باندې کلی محمول دی څو خدا کلی چې ده کنه دو حمله په دې کې شته هم حمله اولی په کې شته حمله اولی دې چې شی په خپل ځان حمل شي نو زید عمر ده بکر ده هر شی په خپل نفس باندې محمول ده او اما دا د سلم عبارت ته چې دا محمول چې اما یونا به دا واپس دغه موضوع به مرادي یعنی شی په خپل نفس حمله دې ته حمله اولی وي الانسان والانسان انسان نه انسان حمار دی انسان دی کنه زید امر دی دا کوم حمل دی حمله اولی او دا هر شی دا چې کوم دی دا سبق دی رسول الله تراکه دا خپل سبق را روان دی په دویم شي دا وایي به حمل په یو حمله اولی دی یو حمل شایع سره متعارفه ده وایي به دا ګورځي ده علم طالب جان ازدکا ان كل مفهوم يحمل على نفسه بالحمل الاولي هر شيء او داغه نمخ کې لول تعریف کړي نو صفحه لا شاده لاړ شي هو شي کنه شي په تعریف کړي انت راستاسو اوري کنه اوري
الاتحاد حمل الاتحاد ته وایي او بیا دا به دوه قسمه ده کنه واما ان يعنى به ان الموضوع بعينه المحمول یا به داسي چې راوده کړی شي چې دا موضوع بعينه دغه سره محمول ده فيسمى الحمل الاوليه دا مسمى ده بحمل سره او يختصر في مجرد یا به دا نه وي اکتفا صرف اتحاد في الوجود شته او دا نه ده چې دا موضوع بعينه محمول ده دا به نه نو فيسمى الحمل شایع متعارف او بیا چې یو سفر استلار شي بیا وي علم یو بل جهان نزان باسا ان كل مفهوم يحمل هر مفهوم په خپل نفس باندې محمل وي سر محمول هر او په خلاف د چا نه حمل شایع متعارفه نو هر شی په خپل نفس باندې شایع متعارفه نو محمول له ویننا ځین محمول دي طائفه تحمل وطائفه لا تحمل دا سبقونه روان نه تراله استاد وسالته چې مونږ سبقونه وایو کنه دلته دې ته وکړه کېده الکلی صوف کلیونو کلی صوف کلیون دا کلی په دې کلی باندې په دوه قسم حمله اولیه مشته او حمله شایع متعارف مشته ولی تا نه چې هر شی په خپل ځان محمول له په حمله اولی سره دا کلی خو ده دا خو جزئی ده جزئی دا حمله اولیه زید ده امر ده جدار ده پرکا ولی پنکا بل شی ده زید ده نو دا حمله اولی خو په دې کلی هر شی کېشته کنه چې ان الموضوع يعنى بان الموضوع بعينه المحمول هو شی به دا خو بار ځای کېشته نو په کلی کې مشته کنه خو په غدا دا چې دلته حمل شایع متعارف مشته ولی شته ځکه کلی چاته وي ما يصدق على دا کلی په ډیرو صادق نه دی انسان تم کلی نه وي او چې کوم ده حمار تم کلی نه وي حیوان هم کلی نه دی چې ده په ډیرو صادق دی نو چې په ډیرو انسان صادق نه کلی کېدو او چې کلی په ډیرو صادقې کې نو ده به نه کلی کېږي نو دا کلیت د ته معارض دی دا کوم څه عمل شو دا صرف دا چې هغه واپس هغه شی دی دا نه خو هم نه ولي شو دا کوم عمل دی نو په کلیون دا کلیون څه شی دی دا متکرر نوع شو ان دوه نوع دي کوم یو کوم نوع ده اولی او بل نوع کوم یو ده یعنی دوه نه پکشته متکرر نه چې دوه نه پکشته هم پکې حمله اولی شته هم پکې حمل شای متعارف شته هم پکې حمله اولی شته هم پکې حمل شای متعارف شته نن دا تاسو ځان په خبره باندې پوکوي دومره مقلات وي چې په دینه پوي دا نن تاسو ها او جزئی نه جزئی په دې کې یو حمل شته کوم یو حمله اول خو ځای کېږي نو دلته مشته الجزئی جزئی په حمله اول سره ټک ته کنه جزئی کلی خو نه یې جزئی خو زید نه عمل نه بکر نه خو جزئی خو چې کم ده نو جزئی خو جزئی نو دا خو حمله اول شو خو حمله شایع متعارف پکشته نه دا جزئی دا په ډیر صادق دی کنه ولی نه دیونه دا جزئی په زید صادق دی کنه په امر صادق دی کنه نو چې په ډیر صادق هغه جزئی نه کې کلی ونی چې په ډیر صادق هغه جزئی کې کلی نو ولی غلای ولی مخه تناسي خبر جواب راکو ته مې راته وایم دا جزئی په ډیر صادق دی کنه زید جزئی دی کنه امر جزئی دی کنه بکر خالد والی شاو به خیرونه تو جزئیات دي کنه دي نو جزئی په ډیر صادق نشو او چې په ډیر صادق هغه جزئی کې کلی نو دې په حمل شایع متعارف دی نه کلی کې الکلی کلون کې دوه حمله وو نو دې متکرر نوع ده جزئی نه څوک چې متکرر نوع کله چې داتا ازدکو اوس راشه آمدن دا تصور په دې تصور باندې مخکې نه محمول التصور ها تصور دا تصور چې په دبر اوس دې متعلق کا دې متعلق به دبر دې متعلق کا ها نو حمل اولی سره دې په محمول وکنو یره حمل اولی سره هر شی محمول لګ حمل شایع متعارفه وستا جوړ کو تا نه چې تصور په هر چا پر متعلق کیږي نو دا تصور چې په هر چا په مفهومات پر متعلق کیږي من جمله د مفهومات نو دیوم ده نو دې پر متعلق دا کوم شو حمل شایع متعلق دې کلیون په شان شو ښا وس ګوره نو ګوره چې کله دا تصور ته متعلق په تصور پورې پوه شئ به
لازم شو كون ده شا ها لو تعلق التصور بالتصور أي بنفسه لزم كون التصور أمرا اعتباريا عليك شيء كم دينه بوشي بي دا لازم كون التصور ده هو باطل هو وجه الملازمة يسرى لأنه حينئذ لأنه صار جدي متعلق شو بده بوري لأنه حينئذ يعني حين إذا ما تعلق فشابر متعلق شو بدي دا تجويد بارش متعلق ده بر متعلق شو هو شيء تكرر نوعه ده سو وكل كلي أو هر كلي چې متکرر نوعي هغه امر اعتباري وي نو پس دې امر اعتباري شو خدا ثابتوم کنه ولې که تصور مصدق لازم شي كون د تصور امر اعتباري ولې لانه حينئذ تكرر نوعه وكل كلي تكرر نوعه اعتباري فهذا اعتباري وذا داول د صغرا ثابت کا تكرر نوعه ولې شو اې ما تاسو شو څنګه ته حمله ولې خوشتا کړ او چې د په هر مفهوم پر متعلق شو من جمله د مفهوماتونو نه دا په دبر متعلق شو ته شو نو تکرر نه ونه شو او هر هغه کلی چې متکرر نه وي هغه مر اعتباري ولي اوس دا د بار مسابقه ده خوشي زکه دا ګوره یو ځل پکې دا یو ځل چې حمله نو د عینیت اعتبار پکې کوي ته چا او بل ځل چې پکې کوي نو د چا د عروض د مبدئ لحاظ پکې کوي ته چا او دا ستا په اعتبار پر متعلق دی نو اعتباري نشو چې کله ته مفهوم اولی ته چې دا حمله اولی کې نو لحاظ د چا کې د عینیت کې او چې کله کې چې کم دی نو څه جوړه او چې کله حمله شایع متعارف کې لحاظ د عینیت کې کو لحاظ د عروض د مبدئ کې لکه ما ته ګوره هغه لکه دلته چې د کلیت د کلی تعریض نو په ډیرو ساده شو کلیت وارز نه شو نو عروض د مبدئ شو کنه دا دارومدار د حمل شایع متعارف په عروض د مبدئ ښه روز به تاسو ان شاء الله راشي وایي به نو او دا یو ځل به کتاب لحاظ د چاو کو د عینیت کو نو حمل اولی شو بل ځل د اعتبار د چاو کو د عروض د مبدئ کو مستاپ په اعتبار باندې موقوف نه شو او کم شی چې په اعتبار د معتبر پر متعلق هغه نه مګر سي اعتباري نو بیا وایي اعتباري دي شي کنه نو تاسو تاوان کیږي وای هغه شی چې علت د انکشاف ته هغه شی څه ځکه علم علت د انکشاف ته او تصور علم دی هغه امر اعتباري کې کول دا ناجیز دي چې علت د انکشاف د اشیاء دی دومره امر عظیم دی هغه ته څه ګرځي اعتباري د دې سوال جواب سره دا سوال ډیر وګد دی جواب ډیر لنډ دی وی جی هغه دا چې ما په دې پر متعلق کو پوه شئ کنه نو زه د په مفهوم پر متعلق کوم بچا پوره اوري نو مفهوم یعنی که دا تصور چې زه متعلق کوم بده پوره دا په مفهوم پر متعلق کوم او مفهوم د تصور د امر اعتباري شي کنه څه شي استحسان حکم چې امر اعتباري نه دی هغه کم یو د مصداق دی حکم چې اعتباري کېدل ناروا دي هغه څوک دی او دا اوس چې امر اعتباري شي دا څوک شو د مفهوم شو شي دی کنه نه لګیات کې کنه د بود باندې راشي نو بیا تدریرو سبق شو نو موږ زه ډېر راځي فلاش نن تکرار کوي زه غناسم بیا راځم